هغه موضوع شروع وه چې نبی علیه السلام پیدا شو. نبی علیه السلام د غور نیکه نوم هاشم او د غور نیا نوم سلما وه. دغه غور نیکه یې 15 کاله عمر کې وفات شو. بیا یې نیکه عبدالمطلب و چې هغه 15 یا 6 ودونه کړي وو. او نبی علیه السلام پلار عبدالله دا یې 10 نمبر بچی و چې دا 15 کاله عمر کې وفات شو. نبی علیه السلام که نسب وکتلی شي نو ډېر کم عمرۍ کې د ده غور نیکه او دغسې خپل سکه پلار وفات کیږي. د دواړو 15 کاله عمر دی. نبی علیه السلام چې پیدا کیږي عبدالله چې دا خپل سکه پلار دا وفات شو او 6 میاشتې یا کم او بیش د نبی علیه السلام د مور په خېټه کې و چې پلار یې د دنیا نه رحلت وکړ او په مدینه مبارکه کې دفن شو. نبی علیه السلام د منګل ورځ یعنی د ګل ورځ پیدا شو. بالکل د هر قسم ګندګۍ نه نبی علیه السلام صفا او سوتره اس گندگی په نبی علیه السلام باندې نه وه پرته. او بعضې کتابونو دام لیکلي وی څنګه چې پیدا شه نبی علیه السلام په سجده باندې الله ته پرېوت. داسې سجده نه څنګه چې مونږه کیفیت د سجدې و. نبی علیه السلام په باره کې عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی دا سکت را دے فرمائی وی نبی علیہ السلام چی کل پیدا شا نو دا سنت شوے پیدا شا. عبدالمطلب تا چاہو ویلا چی ستال مسیح خو پیدا شو نو اغل مسیح دی پیدایشی سنت شوے دے. وی فرمایل وی دا سی معلومی گی چې دا به د لوی مرتبې والا انسان جوړېږي. یهودي د بل ملک نه راغلی د تجارت دپاره مکې مکرمې کې دغه ورځ شپه ده. عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی یهودي راپاڅېده او ویې وی داسې معلومېږي چې نن په مکه مکرمه کې د شپې یو ماشوم پیدا شوی دی او ډېر اعلی ماشوم ښکاري. تاسو دا ولټوئ د ده نشاني به یو دی چې دا به تر 2 ورځو پورې پی د مور هم نه څکي. وی ګورئ خپلو ملګرو ته یې وویله مکې والا خلقو ته یې وویله. مکې والا خلق را اوتل تپوسونه یې شروع کړه. چا ورته وویل چې او نن سحر ټایم کې د عبدالمطلب لمسی پیدا شوی دی. کله چې هغه یې وکته نو ناشنا ماشوم و ښایستهوالي پرې ختمه. هغه خلک لاړه هغه یهودي ته وایي وی عبدالمطلب لمسی پیدا شوی دی. وی ما ولې لږ بوځې چې زه یې وګورمه ولې یهودي ته په تورات کې ټول معلومات معلوم وو. هغه د تورات عالم وو. کله چې راغی عبدالمطلب ته وایي هغه لمسی دی لږ رابار کا زه یې کتل غواړمه د یو ورځې ماشوم دی. نبی علیه السلام چې وکړ بیا هغه یهودي ورته وایي وی لږ ملا یې راته ښکاره کا
چې ملا یې وله ښکاره کړه مهر نبوت پرې لګېدلی دی هغه یهودي چغه کړه او آواز یې وکړه چې ای بني اسرائیلو ستاسو نه پیغمبري منتقل شوه قریشو ته واورېده او د دغه کتلو سره بېهوشه راپرېوت ډېر افسوس یې وکړه ولې د ابراهیم علیه السلام نه بعد 40,000 کم او بیش پیغمبران راغلي دي اکثر په بني اسرائیلو کې راغلي هغه سلسله هغه منقطع شوه قریشو ته راغله نبي علیه السلام درې یا 4 ورځې تېرې شوې لورې د مور تی بیا 2 ورځې بعد شروع کړې اومه ورځ باندې عبدالمطلب عقیقه وکړه چې زما د المسیح عقیقه ده او زما د قوم چې څومره خلک دي قریش په مکه کې چې څومره یي ټول به په اومه ورځ راځئ او زما د بچي عقیقه ده ټول قوم ته یې دعوت ورکړه ولې عبدالمطلب ډېر سخي سړی و دا د خپل پلار نه په سخاوت کې مخکې تللی و عبدالمطلب چې کله خلق راوغوښت روټۍ وخوړلی شوه د روټۍ نه بعد ورته هغه مشران وایي ای عبدالمطلبه د لمسي نوم دې څه دی وی محمد هغې ورته وویل چې محمد نوم دې پرې ولې کېښوده وی محمد نوم دې پرې ځکه کېښوده چې په تورات کې نوم احمد دی ما پې نوم کېښود محمد معنی دا ده چې الله رب العزت په اسمانونو کې محمد معنی دا ده ډېر تعریف کېدونکی انسان نو الله رب العزت تعریف په اسمانونو کې وکړه په ځمکو کې وکړه آیات یې نازل کړه ان الله وملائکته یصلون علی النبی الله فرمایل زم په خپل پیغمبر درود وایما اے ملائکو تاسو په اسمان کې وایه اے زما مخلوقه اے زما بندګانانو تاسو په دنیا په ځمکه وایه ځکه زما پیغمبر ډېر اوچت دی نو ځکه مې په محمد نوم کېښوده په تورات کې احمد راځي په 27 پاره کې ورته الله فرمایي احمد معنی دا ده چې ای زما بنده د دې معنی دا شوه احمد چې ټولو نه زیات په مخ د ځمکه په اسمانونو کې د الله تعریف بیانونکی هغه احمد دی چې نوم یې محمد دی دومره لوی مقام الله چاله ورکوي دا پیغمبر ته ورکوي او بیا چې کله اومه ورځ عقیقه ختمه شوه یو څو ورځې بعد دا دستور د مکې مکرمې و چې خلک به د بانډو نه راتله د کلي نه به خلک راتله د مکې مکرمې دا خاورو د دې نه به یې ماشومان واخیست ورته وبه ویل ستا بچي کفالت به زه کوم ماله به څه تنخوا راکې څه به خوراک راکې ځکه چې کلي خلک دا ښار والا خلکو ته محتاج دی نو هر کال به خلک راتله او د مکې مکرمې نه به خلک بوتلل په دغه کال باندې د 2 کونینو سردار پیدا شوی دی د بنو سعد قبیلې نه څه زنانه او سړي تیار شو خپل خاوندان او د بنو سعد قبیلې نه خلک را روان شو پیاده مزلې وې حلیمه دام را روانه شوه د حلیمې انتخاب الله رب العزت ځکه وکړه چې حلیمې معنی دا ده بردباره صبرناکه دغه الله رب العزت وله اوس خاص کوي دام را روانه شوه د دې سره یو خر دی او یو ورسره اوښه ده او یو ورسره ده
تی بچی دی په سینې پورې لګولی دی په بنو سعد کې په دغه کال ډېره کسالي وه دی را روان شو راځي چې مکې مکرمې نه ماشومان بوځو چې موږ ته څه خوراکې مکې والا بیا راکوي دی را روان شو کله چې مکې مکرمې ته راورسېد شپه ورځ مزلو مکې مکرمې ته چې راغی دلته کې اوښې نه او د خر نه دواړه کوږ شول زوی او بیبي دواړه کوږ شول ماشومان داسې هر چا خپل ماشوم نیولی څه په کور کې دي څه بهر دي هر سړی راځي او د دې اوښه او خر دا دواړه کمزوري مو تګ یې نه شو کولی هره زنانه راځي ماشوم ګوري تپوس کوي ستا دا بچی پلار څه کار کوي هغه زنانه ورته وایي چې زما خاوند مثلا تجارت کوي بس هغه ماشوم یې راوچت بله زنانه راځي بل بچی اوچتوي نبي علیه السلام باندې په مخ مبارک سپین څادر غوړېدلی دی کومه زنانه چې راځي تپوس کوي څادر قدر نه اوچتوي چې تپوس وکړي پلار یې وایي پلار یې وفات شوی دی بس هره زنانه ترې مخ اړوځي لنډه ده چې هېڅوک داسې زنانه پاتې نه شوه چې هغې ماشوم اوچت نه کړه په خوشحالۍ باندې ماشوم یې غېږې سره ونیو اوس دلته په مکه مکرمه کې پشپم راغله په بنو سعد قبیلې چې څومره سړي او زنانه راغلې وې د خپلو خاوندانو سره دغه یو ماشوم پاتې دی حلیمه د حلیمې ته دویم نوم خلک سعدیه وایي اصل کې دا د سعد علاقې وه نو سعدیه و حلیمه دا یو زنانه ده څوک یې په قوم یادوي او څوک یې په نوم یادوي نو دا ورته فرمایي حلیمه خپل خاوند ته والله لأذهبن قسم مې دې وي په الله باندې خاونده زه دغه ماشوم ګورم ټیم دې وي شاید چې څه پیدا حاصله شي خاوند ورته څه وایي اے بیبي ورشه د ماشوم خیر دې وګوره عسى الله ان يجعل لنا فيه برکه شاید چې الله موږ ته په دې یتیم ماشوم کې برکت واچوي ورشه ویې ګوره کله چې راغله آمنه رضی الله تعالی عنها هم ولاړه ده هغه کور کیفیت الله دې دغه کور بیا بیا چاته وښایي د نبي علیه السلام هغه کور د غر په لمن کې موجود دی الله پاک دې موږ ته بار بار وښایي هغه کور خو وران شوی اوس پرې مکتبه جوړه ده خو لیکن چې هغه کور ته وګورې قسم په الله بېساس ته به ستا زړه یو جذبه کوي یو ایمان به ظاهروي الله دې موږ رابوځي زه چې تللی وم زه به چې دې کور ته مخامخ شوم نو نبي علیه السلام به ودرېد زه به هلته ډېر وګرځېدم قدمونه کله مې ویل چې راشه ښه ولوګرېږه شاید چې چرته د پیغمبر قدم باندې زما دا سینه راشي څومره به لوی شان خو لیکن هلته عرب دي چې څوک شرک ونه کړي د دغه د یرې د وجې نه بس قدمونه مې به ډېر اخیسته هسې به ګرځېدم کله به دروازې ته لاړم هغه دروازه اوس د اوسپنې ده ګوره یاد وساتئ هغه ټایم کې د لرګي وه دغه دروازه نه ده خو د دروازې مخې ته هم ډېر وګرځېدم بهر هم وګرځېدم ما زما پیغمبر به په دې مونځ ته پوه شوی صحابه به راغلي دلته به ډېر ګرځېدلي نو نبي علیه الصلاة والسلام پروت دی حلیمه ورغله او چې څنګه یې څادر اوچت کا مسلمان وروره واوره چې څادر یې اوچت کا نبي علیه السلام ورته د لاندې نه ګوري کم او بیش 15 یا د 10 ورځو ماشوم دی چې ورته وایي که ته نبي علیه السلام مسکی شه حلیمه وایي ای خاونده قسم په الله
د ده په کتلو سره د ده په یو نظر کتلو سره د ده په خندا سره ما په خپل زړه پیلو ته همداسې بوځم چې دا صرف مانه خاندي زما په کور کې به مانه تسلي میلاوي. او بیا حلیمه څه وایي؟ ای امنا رضی الله تعالی عنها قسم په الله بنو سعد قبیله کې پوره قوم کې داسې ماشوم ښایسته ما نه دی لیدلی. امنه رضی الله تعالی عنها هغه ورته فرمایي ای بنو سعده ای حلیمې واوره تا خو بنو سعد کې نه دی لیدلی واوره زه په مکه کې پاتې شوی یم زه د زهرا قبیلې یم مدینه مبارکه کې پاتې شوی یم ما په پوره عربو کې داسې ښایسته ماشوم نه دی لیدلی. عبدالمطلب ولاړ دی نیکه یې ولاړ دی هغه څه وایي انګورې او ای حلیمه تاسو د یو ملک خبره کوئ د یو قبیلې خبره کوئ واورئ زه په ملکونو ګرځېدلی یم په شام ګرځېدلی یم دغسې په فلسطین په نورو ملکونو ګرځېدلی یم قسم په الله که داسې ښایسته ماشوم ما په ملکونو کې لیدلی. او بیا یو شعر وایي واحسن منك لم تر قط عيني واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. داسې ښایسته پیدا یې چې داسې ماشوم ښایسته د سترګو نه دی لیدلی مور نه دی زېږولی د هر عیب نه پاکې او داسې ښایسته یې څنګه چې د الله شانو مثلا الله رب العزت په تا باندې د ښایستوالي ختمه کړه. او یو بل شاعر وایي ساجب اشعار وایي هغه وایي یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر. او جیبه چهره مبارکه سپوږمۍ خو ستا په مخ کې هېڅ شی نه دی. داسې ښایسته پیغمبر دومره ښایست والا پیغمبر الله ما او تا ته راکړ خو افسوس نبي علیه السلام دومره ښایسته و خو ښایسته په څه شو ښایسته په څه شي و د نبي علیه السلام په آداب باندې انسان ښایسته کېږي په ږیره ښایسته کېږي باندې انسان نه ښایسته کېږي. نو جوانه په وریځو کې په کټینګ کولو باندې انسان نه ښایسته کېږي که ځان ښایسته کول غواړې د پیغمبر سنت په ځان کې راوله قسم په الله ښایسته به ښکاري. ښایست الله رب العزت د پیغمبر په سنتو کې ایښودی دی. بچی روانوي فرمایي بچی مې راوچت که حلیمه رضی الله تعالی عنه فرمایي راوچت مې که سینې پورې مې ولګو لګېدو سره زما تیونه ډک شو د پیونه وی هغه بچی چې ما سره به یې په کور کې د لوږې نه ټوله شپه ژړل هغه زما د سینې بچی هغه هم راپاڅېد زما دغه محمدي بچي زما ښي ته یې وروده چې دویم ته یې اچوم نس کي ولې پیغمبر شان دی چې پردی حق نه پوهي. بیا مې خپل بچی سکه بچی مې د ګچې سینې پورې ونیو هغه بچي زما پې وسک خاون مې لاړو اوښه پاسئ چې پاسي چې اوښې ته ورغی چې اوښه پاسې د تیونه د پیو نه ډکي پی کوم نه راله د کوم ځای نه پی راغله دا خو هغه اوښه وه چې راتلی نه شوه او اوس پی پکې رالی وی پی مې وسکه شپه مې تېره کړه په مکه مکرمه کې سار روان شو قافله روانه شوه وی زما هغه خر و هغه اوښه هغه هم روان شو وی زما اوښه او خر ډېر تیز روان دي وی ما ته خلک وایي وی ای حلیمې خپل قوم والا زنانه اواز کوي دا څنګه اوښه دې بدله کړه خر دې بدل کړه که مغه دی وی نه اوښه بدله ده نه خر بدل دی صرف شاسوار بدل دی پیغمبر پې سور دی اوښه اوس ودرېږي نه فرمایي د ټولو نه مخکې شوه
او خپلو بنو سعد قبیلې ته د ټولو نه اول ورسېدم وی کور ته چې ورسېدم زما چیلې وې هغه ټولې وچې وې پی به پکې نه و قادسالي وه وی په دغه ورځ چې زه کور ته ورسېدم وی زما کور ته چې چیلې راغلې زما چیلې چې څومره وې د تیونو د پیو نه ډکې وی ما خپل خاوند ته وویل خاوند د ماشوم خو یتیم دی خو د برکتونو نه ډک ښکاري اوس څه پته لګي خلک وایي که نه دا لوار په باره کې وایي دا په سرو څه پوهېږي داسې څه متلې نو په دې باندې اوس هغه زنانه څه پوهېږي چې دا خو کمالي ماشوم دی هر چا به ترې مخ اړوم لیکن حلیمه رضی الله تعالی عنها پرې پېښه شوه غېږه اوچته هغې ته د هغه د ملغررو پته ولګېده چې دا خو قیمتي ماشوم دی نبي علیه السلام یې په کور کې ساته پی ورکول فرمای څه موده تېره شوه یو ځل شیما رضی الله تعالی عنها دا یې لور وه دې ته یې وویل بچی هله دا چیلۍ بهر بوځه او دا چیلۍ وسره وه هغه ورته وایي وی مورې په یو شرط به ځم دغه قریشي رور مې څه دی رضایي دا به راسره لیږي چې دا راسره نه ځي بیا چیلۍ نه بوځم مور ورته وایي حلیمه وی بچی دا خو د ماشوم دی یو کال ماشوم دی دا خو پیس کی تا ته زه نه درکوم چېرته بهر غرونه دي کارې دي چېرته به دنه زخمي شي پرې به وځي نور څه به وشي ته به چیلۍ سره یو که دا به بوځې وی نه مورې چې راسه پرېږدې خو چیلۍ بوځم او که دا راسره نه پرېږدې چیلۍ نه بوځم اوس داسې یو څو ورځې مخکې هم دا بوتلی و خو پټ هسې مې بهر کړو بیا به یې رادننه کړي حلیمه ورته وایي بچی د زړه راز وایه څه وجه کېدی شي چې ته دا د پیو ماشوم یې ما نه بوځې هغه ورته وایي مورې راز ډېر عجیبه دی وایي وره کله چې زه د ونې لاندې کښېنم او دغه قریشي رور زما سره او کومه قافله تېرېږي هغه قافله چې راشي هغې دا ماشوم چې وویني هغه قافله ټوله ودرېږي و ټوله قافله راکوز شي او زما د قریشي رور دیدار کوي او ګوري ونه هغه خپل سفر هم تېر شي وی ښه بچی نو بیا وی کله چې بیا زما چیلۍ وږې شي وږې وي او وسړېږي نو زر زر ګیا وخوري او چې ما سره قریشي رور نه وي بیا په یو یو چیلۍ پسې منډې وامه او راغونډومه خو چې کله محمدي دغه قریشي رور یې ما سره وي نو زه د ونې لاندې ناسته یم مسافر هم دیدار کوي چیلۍ هم په منډه منډه خوراک وکړي ځان مړې کړي اواز نه لګو د ونې لاندې زه د خپل ورور دیدار کوم قسم په الله چیلۍ هم رامنډه کړي بیا د دې پیغمبر دیدار کوي چیلۍ هم د دې دیدار کوي نو ټولې چیلۍ په خپله راشي بیا کور ته را روانه شي داسې پیغمبر الله موږ ته راکړی اوس پرون کابل پرون دلته یو خنزیر په کوټه جبل نور علاقه کې دا د هوټل مالک خپل هوټل او د ده یو بچی قاري دی او عالم هم دی د بینوریتون د مدرسې نه فارغ شوی ده ګستاخي وکړه او هغه یو لیډر پښتون هغه په جیل کې 15 ورځې کې هغه د خپل ایمان مظاهره وکړه او خپل ایمان ټولې دنیا ته وښوده چې ای مسلمانه ګورې دا ونه وایې چې کني الله دې اونکي یو بدبخته به د نبوت دعوه وکړي او دا به ژوندی پاتې شي داسې غیرتي خلک په مخ د ځمکه اوس هم شته هغه په خپل ایمان تازه که مسلمانه د دې نه مخکې یو څو خبرې درته کوم وایو وره ښه په پولاو غوږونو دا نه ده چې ته دا ګستاخي وکړه او بس مردار یې کړه هغسې هسې هم جهنم ته ورسېده جهنم کې به اوس پروت وي
خو لیکن یو خبره درله کوم دا د یو قادیانیانو یو چال دی په 7 سپتمبر باندې جلسې وشوې مولانا صاحب جلسه وکړه په مینار پاکستان کې ټوله دنیا یې دله وخوځوله مسلمانه زما او ستا پیغمبر شان خو هسې اوچت دی خو په دغه ورځ یې په کافرو باندې زلزله راوسته قادیانیانو سوچ وکړه چې دغه جلسې پاور خو دومره دی چې آینده کال پورې به دا چلیږي راشئ دې له یو کار بیا دوباره حواله کوو دې په مسلمانانو کې یو کس راوچتو د ده پس منظر که وکتلی شي دله به په لکونو ډالر چا ورکړي ځکه به یې دغسې خبرې کړي قادیانیانو هغه جلسې هغه پاور طاقت د ځمکې سره ځمکه کو نو دغه خنځیر یې راوچت کړ دا یاد وساتئ دا داسې نه چې کني یو سړی به پاس یو نعوذ بالله من ذلک ګستاخي به کوي دا چال د قادیانیانو ته سوچ وکړه چېرته په پنجابیانو کې یا په نور ځایونو کې یا په نور ځایونو کې داسې ګستاخ پیدا کېږي لکه سوچ پکار دی دا هر یو ګستاخ دی په پښتون کې پیدا کېږي دې قادیانیانو ته پته ده چې په ایمان مضبوط دا پښتون دی او فساد چې جوړ نه وي زموږ میشن نه چلیږي نو د هغه میشن دپاره دي دا کارونه شروع د دې مقصد دا دی د دې مقصد دا نه دی چې دا ما ورته وایي چې بس هغه خو هسې مردار کړه نو مسلمانه یاد وساته خاص کر نوجوانه تا ته وایم چې ته چې د شپې کښېنې نیټ ته او په هغه نیټ باندې کمې مردارۍ ته ګورې او بیا په امریکې او د لندن او د دې جرمني او د نورو سره فرانس ته په موبایل خبرې کوي هغه تورسرو سره او بیا تاله دعوت درکړي چې دلته راشه ته خوشحاله یې ټیکټ هم دله واخلي ولې هغه دومره کمقله ده چا دا دومره پیسې په تا خرابوي یا تاله دلته اکاونټ ته پیسې رالیږي هسې کمقل دي په مازغو کې اډه شوې مسلمانه تا د خپل ایمان نه اړئ تا هلته وغواړي هلته چې څه خوښي په تا یې کوي ته چې فارم بیا ډکې فارم خو ته بیا په انګلیش کې هلته پړاوې که نه دا مه وایه چې دغه پلانکي هلته یو جینۍ سره لاړو واده یې ورسره وکړه ولته یې بوتله هغه ته د دې هلک پس منظر بیا وګوره دا به د ایمان نارولی یا به قادیاني وي او اکثر قادیاني بار ملکونه کې قادیانیان ډېر نو لږ د خپل پیغمبر د سیرت نه ځان خبر کړو لږ د پیغمبر خبر ورځي یو انټرویو ان تاسو خلک یې راته ښایي بعضې ویډیوګانې په وټسپ کې څوک راواستئ چې استاد جی دا وګوره د یو کس نه تپوس کوي ہمارے آخری نبی کا نام کیا ہے آخری نبی ولنورت غټ هلک 25-26 سالونه د خپل پیغمبر نوم نه ورکړه بیا ورته آخری کتاب کا نام کیا ہے وی آخری کتاب نوم څه دی او ورته وایي معلوم نه نو بیا ورته وایي چې دا ته مسلمان وی او مسلمان هغه ورته څنګه مسلمان تا ته دا الله دې معاف نو کوشش دا وکړو د خپل بچي دغسې چېرته ختم نبوت جلسې یا کوم ځای کې پروګرام وي کوشش وکړو هغې کې ځان حاضرو چېرته د نبي علیه السلام سیرت الله دې مونږ معاف زه چې بیان شروع کړم لس 15 کسان د اول نه دلته ناست دي ما نه مخکې دي راغلي هره جمعه راځي خو مونږ په څه ټایم کې راشو چې پته ورته وي چې امام دعا کوي بس راځئ بس په هغې ټایم کې به دا نور کسان ځان راورسي نو ته په ایمان یې وه چې تا نه سبا بار څوک تپوس وکړي ته به ورله خوله چینګه کړي نه ته ښه پته نشته نو پته د ځان پورې که کړه ولې درته پته نشته ولې نه کښېنې ته کور کې 15 جمعې په ورځ چوټي دین وي پته نشته بازار کې موبایل کې کښېنې تا نه کافر تا ته شپږ کلمې ټولې نه درځي ډېره ټولې ورځي دغه عیسائی چې جمعدار دی خبره نه نصیحتېږي ما ته وایي مولوی صاحب میں نے آپ کی مسلمان ایک بار مجھے کہا کہ آپ ایمان لے آؤ میں نے کہا کہ آپ ششم کلمہ پڑھ لیں میں مسلمان ہوں جب مسلمان ویسے نہ ورته چې ما ته چې مې پړو آپ عیسائی بن جاؤ گے وی خله چینګه کړه
ما ورته مې زمونږ د خولې چینګولو واله دي خفه کېږه ما عیسوي دا پترس چې ورته وایي ده راته ویلي په دې جومات کې درځی کې ما ته وایي زه پر څه پوهېږم ما اسلامیات ویلی دی خو چې ما ته ستاسو د عملونه معلوم دي وایي تاسو چې ژوند راوړئ جومات مخې ته یې کړئ مونږ په څه ټیم کې راځو چې ملا دوا کړي دي به بیا راځي بیا ما ته پته نشته بیا چا سره باس مه کوه بس غلی کښېنه په خپل جومات کې او په خپل کور کې بدل تاوله راوړه پار مه وځه لږ الله نه ویرېږي قسم پاله اوس دا پیغمبر سیرت ما شروع کړی دویمه جمعه ده د هاشم دا د نبي علیه السلام څه و چاته پته شته په اول ځل به ډېرو خلکو نوم اورېدلی د نبي علیه السلام دا غور نیکه د نیکه نوم یې څه عبدالمطلب دا پته وه صرف اورې پیوږي پرې نه چې دا و بیا د نبي علیه السلام د پلار نوم څه و عبدالله د مور نوم څه و آمنه رضی الله تعالی ها د نبي علیه السلام ترونه څه دا پته نشته ابو طالب دا د نبي علیه السلام څه دا خو زه به ینده جمعه وایم د تاسو په اخر کې راشئ به نه درځي چې ما څه ویلي ګرځئ تپوس کوئ چې ابو طالب دا د نبي علیه السلام څه ګرځئ په کوڅو کې خلکو نه تپوس کوئ دین ته توجه الله دا خبرې مې بعضې تیزې وکړې خو دا مې د زړه درد نه وکړې د نبي علیه السلام د سیرت نه خو ځان خبر کړو که الله پاک دې پیاوړو کولو توفیق راکړي دعا وکړئ الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين یا الله سمو واورئ سمو ویل یا الله په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي یا الله نبي علیه الصلاة والسلام چې څومره سیرت بیان شو یا الله په دې باندې موږ عمل کولو توفیق راکړي یا الله د نبي علیه الصلاة والسلام سره محققي مینه پیدا کړي یا الله کم غازي چې دغه مردار کس مردار که یا الله په دنیا او په آخرت باندې ولا اجرونه ورکړي یا الله دغه غازي ته په دنیا او په آخرت اجرونه ورکړي او یا الله د حکومت د هر قسم ظلم نه محفوظ کړي یا الله کوم بوډا پلار چې په باره کې دی یا الله د هم محافظ شي خلک ولا مبارکۍ ته را روان دي چې بچي دې لویه کارنامه کړې یا الله چې څوک مو مبارکي ورکړي څوک پرې خوشحاله دي یا الله زموږ زړونه یا الله په دې دنیا او په آخرت باندې همدغسې خوشحاله ساتي او یا الله قادیانیان تباه و برباد کړي یا الله د فلسطین مسلمانانو ناصر و امداد شي یا الله دغه چې کوم یهود دي و امریکا نه او د یهودو سره څوک ولاړ دي چې هر څوک یا الله ته تباه و برباد کړي یا الله د هدایت قابل نه دي یا الله بیت المقدس باندې اور ولګو یا الله بله ورځ ولا اور واچو بعضې ځایونه یې ولا وسوځول یا الله څوک چې د یهودو ملګري وي هغه په هره جامه کې یا الله تباه و برباد یې کړي یا الله رسوا و ذلیله یې کړي او یا الله څوک بیماران دي بیماري په شفا بدله کړي قرضدار دي قرض نه خلاص کړي یا الله نبی علیه السلام څومره خیر دعاګانې وکړي چې مجلسه وکړي کم نه امن وکړي نو په امن کې وساتي او یا الله حرمینو شریفینو ته دواړو ته مونږ بار بار بوځي وصلی الله علی نبی الامي وعلى آله وسلم تسلیما آمین